لك دين طاق طاق دين طاق طاق دين طاق 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 دين طاق طاق دين طاق طاق دا 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 دين رجن دا جند 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 انت جند رجن دا جند رجن دا 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 جند رجن 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 دا 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 دند رجن دا دند رجن دا دند رجن دا 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 da ta get it 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 da da ta get it 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 da ni da ta get it ni da ta get it ni da tinna tinna da tinna tinna da tinna 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 da tinna 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 da tinna 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 da da ta get it ni da da ta get it ni da da ta get it ni da
امید ده چې ټول اوریدونکو به روغ جوړ وي. خوږو اوریدونکو غږ د اف ام 92.8 مردان پروګرام د سازونو سفر او د سازونو په سفر کې زم تاسو کوربه احسان الله زریان. خوږو اوریدونکو لکه د تیر په سیر پننی پروګرام کې هم دغه د سازونو سفر کې زیواز نه یم بلکې زما سره د سازونو یو ډله هم موجوده ده چې هغه ډله به تاسو سره خپل پیژنګلو کوي او تاسو به د هغوی د ژوند او د فن نه خبرېږئ. دغه مقامي فنکارانو سره خبرې به کوو د هغوی د ژوند په حواله، د هغوی د فن په حواله او د هغوی نه به موسیقي هم اورو. خوږو اوریدونکو نن موږ سره په سټوډیو کې خواږه میلمانه طبله نواز ریحان ګل صاحب، رباب نواز سبزعلی خان، هارمونیم نواز حاضر زمان صاحب او ورسره سیار خان هم موجود دي. زه د ټولو نه اول دغه ډلې ته هرکلی او ستړي مه شوی یم. ریحان ګل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی د پروګرام ته مو ښکلا وروبخله او تاسو ته په پروګرام د سازونو سفر کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام، خدایم خوشحاله کا. ریحان ګل صاحب د اوریدونکو سره خپله پیژنګلو شریکه کوي، یعنی ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای سره تعلق ساتئ او په دې فن کې چې دی ستاسو څومره وخت وشو؟ مونږ جی تقریبا په دې فن کې مونږ جی لکه زمونږ 15 کاله 50 کاله لا 15 کاله مونږ جی را پندو کو. ښه جي ښه. زمونږ جی یو وروارو ښه جي ولیدات نامه و جی. ښه جي ښه. او ډېر ماهر لکو ډېر وبخي او په دې ځای کې جی په مردان کې مونږ د مردان پیدایش یو، د خورې پیدایش او دلته واړه صاحب لوی شوي په مردان کې. خو موږ تاسو شکریا ادا کوو چې په پیل ځل موږ تاسو دې ځای ته راوغوښتو. تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په دغه زړو اډوکو باندې تاسو تشریف راوړی دی. موږ بیا هم شکریا ادا کوو چې تاسو چې زموږ تاسو تپوس وکړو دې ځای ته موږ رالو. ډېره زیاته مننه. تاسو به انشاءالله هر وخت به راځئ، موږ به تاسو هر وخت راغواړو ځکه چې زمونږ اوریدونکي چې دی هغوی غواړي چې تاسو راشئ. دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده او دا ډېره زیاته مننه کوو ستاسو چې په دې زړو هډوکي راغلي، ځکه چې 15 کاله ستاسو عمر دی که نه جي؟ بالکل. او په دې عمر کې دلته راتګ چې دی ستاسو دا واقعي چې په موږ باندې ډېر لوی احسان دی ستاسو او ډېره زیاته مننه کوو جي ستاسو. ستاسو په دې فن کې جي 15 کاله وشو که نه جي؟ نو تاسو باقاعده زده کړې، یعنې ستاسو دی هغه څوک جي دا فن تاسو د چا نه زده کړی؟ دا جي زمونږ یو جي لاور یو خلیفه صاحب و اختر حسین. ښه جي ښه. هغه الله موږ نه اغوستی دی او ډېر قابل سړی و. ښه جي. او په ریډیو پاکستان کې به جي په پېښور کې تبله غږول. بیا د هغې نه پس چې مونږ لکه دلته بیا جي زمونږ یو دلاور استاد و. ښه جي ښه. هغه شاګرد و، مشرې شاګرد و. ښه جي. جي هغه به هم ډېره ښکلې تبله غږوله. ښه جي ښه. د هغه نه لکه مونږ ډېره لکه دغه زده کړې ده لکه اخوا دېخوا لکه جي به مطلب دا دی چې خپل ټایم سره خپل دغه سره لکه وخت تېرو که نه. ښه جي ښه. صاحبه لکه په مردان باندې بس لکه زمونږ مشران چې کوم و، زما والد صاحب چې کوم و جي هغه به جي تبله غږوله. زما یو مشر ورور و جي هغه به هم تبله غږوله. زما یو بل ورور دی جي هارموني غږوي په پېښور باندې. ښه جي ښه. او جي موږ دلته جي واړه لوی شو په مردان باندې. ښه جي. او موږ په دې ځای ډېر زیات فخر کوو چې شکر الحمدلله داسې افسران راللو زمونږ تپوس په دې ځای کې وشو نو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو موږ له وخت راکوو جي. ریحان ګل صاحب ستاسو بچي شته جي؟ مال د خدای دی جي یو، خو موږ نه په دې لږ ټایم کې جي الله تعالی واغس مشر زوی مې جي ټیلر و. ښه جي ښه. ډېر ښکلی ټیلر و. د هغه بچي ما سره پاتې دي حتیمانان. ښه جي ښه. یو مې نګور ده، یو مې ټبر دی. د ما دا زوی بچي چې کوم دي جي واړه دي. ښه جي ښه. او بس هغه ټایم دی خدای بس دغه دې تبلې ته مونږ ناست یو جي چې ته پروګرام له لړ شو. ښه جي ښه. نو بس هغه چې څه قسمت وي او څه د هغه بچو او د هغه حتیمانانو نو بس جي هغه خدای پاک برابرې الله پاک د باندې خپل رحم وکړي. او دا چا په دوا باندې د کشرانو مشرانو زمونږ که نه په دوا باندې جي کېږي کنې موږ دونه نه یو. پوه شوې زمونږ ولیدات صاحب چې کوم خدای دې وبخي جي هغه جي تر لندن پورې او پیرس پورې او امریکې پورې. ښه جي. هغه جي رسېدلی زما وارو خپل او ډېره ښه تبله به یې غږوله. خدای دې اخرت نصیب کړي جي او ډېر قابل سړی و.
داسې نور زموږ خپلوان چې کوم دي خدای دې ټول خوشحاله ساتي او بس دا فنکاران چې کوم دي موږ ډېر په هغې باندې فخر کوو. مونږ خو هېڅ نه یو، خو بیا هم البته خپل لړل تپل او خپل دغه کوو، لکه د پښتو یو شان دی بس کوو یې دي. که څوک چاربیته ووایي نو هغې سره غږو، که څوک غزل ووایي هغې سره غږو، که څوک دي بس په دې حال کې بس لکه بس دا به درته ووایم چې صاحبه مونږ بس د دې خاورې نه پیدا یو. او تاسو جی دومره وخت هم دا فن وکړو، په دې فن کې خوشحاله یې جی؟ یاره جی مونږ خو خوشحاله خو خود یو چې دا فن داسې دی چې دا د خوشحالۍ دی جی. ښه جی ښه. او لکه مونږ د دنیا خلک جی مونږ فنکاران ښه خلک خیال محمد استاد، ګلزار علم استاد، بالکل کرن صاحب، لکه مطلب دا دی ښه خلک دي مونږ ولیدله. مونږ یو خورۍ دی جی فضلې نومې دی، ډېره ښه طبله غږوي په پېښور کې ډبګرۍ کې دی. ښه جی ښه. او جی ډېر ښه برابر هلک دی. ښه جی ښه. او زمونږ مشران چې کوم دلته پاتې وو جی نو دلته به جی دا مردان ته به انګو وې. ښه جی ښه. چې که د پېښور نه به یو سړی را خطا شو ښه جی نو مشران به ورته وایي سبا په مردان یادوي په انګو کې طبلې. زمونږ مشران جی ډېر قابل خلک وو. ښه جی ښه ښه. او نو زه به درته وایم که د سوات نه به یو سړی راغی، که د پېښور نه به راغی، که نو هغوی به دلته جي یادول. اوس په دې کشرانو کې چې کوم دي که نه دې وخت چې کوم ژوندي نو په دې کې داسې طبله غږونکي شته چې په هغې باندې چې ستاسو زړه وبس کي تاسو ته مطمئنه یې؟ او جي زما یو پیربایي دی محمود نامې ده جي. محمود بالکل جي دلته راغلی مونږ سره پروګرام کړی دی. هغه جي زمانګه یو استاد شاګردان یو. ښه جي ښه ښه. او خدای دې ډېر خوشحاله ساتي. یو بلال دی. ښه جي ښه ښه. یو په دې مردان کې دا ډېر برابر هلکان دي، غږولو والے دي. مطلب دا دی لکه چې تاسو د خپلو د نوي کول نه مطمئنه یې او تاسو امید دی چې دغه نوی کول چې دی دوی به دغه فن چې دی دا به نور مخ په وړاندې بوځي. نو هغه جي خامخا به ځي، خو چې د افسران مونږ دا غواړي. بالکل جی بالکل. دا خو چې لکه مونږ به هله به راځو چې دا افسران مونږ له نن دا تاسو سره پروګرام راکړه. د افسران مونږ ډېر خوشحالي یو تاسو سره مونږ ملاقات وشو. مونږ تاسو ډېره شکریا ادا لکه مطلب دا دی چې مونږ په خاتون نه خوشحالېږو، په داسې دی که خوشحالېږو پته ولې صاحب په دې خوشحالېږو چې مونږ ته ارامي جی جی که نه. او دغه خو زمونږ یو پیشه ده، لکه مطلب دا ریکوږو د چا واده د چا خادي د چا سویز د چا سی نو په هغې کې مونږ لکه مطلب دا د دوکړې باجې او دا سونډونه او دا هر څه اوچت کو که نه نو خلک هم مونږ ته خوشحالېږي. د خلکو سره زم خدای خو وکړي چې په مونږ خوشحاله یي او لکه مطلب دا دی چې هغوی چې مونږ ورته پن وکړو نو مونږ هم خوشحاله کړي او هغوی هم خوشحاله شي. بالکل جی. تاسو ډېره زیاته مننه ریحان ګل صاحب چې تاسو په دغه زړو اډوکو باندې دلته تشریف راوړو زموږ دپاره زموږ د اورېدونکو دپاره. بار بار ستاسو مننه کوم خوږو اورېدونکو. تاسو د ښاغلي ریحان ګل صاحب خبرې واورېدې، هغوی تاسو سره خپل تعارف وکړو، د هغوی د ژوند د حالاتو نه هم تاسو خبر شوئ. پکار دی چې موږ د دغې فنکاران رونو ډېر زیات عزت وکړو، د دې ډېر زیات قدر وکړو. خوږو اورېدونکو دا خلک دا فنکاران دا ډېر خواږه خلک دی، دا ډېر مینه ناک خلک دی، دا ډېر په ژوند مین خلک دی، دا په امن مین خلک دی، دا په محبت مین خلک دی. دې خلکو سره مینه کول غواړي، دې خلکو له چې دی محبت ورکول غواړي او د دې خلکو ضروریات چې دی هغه په نظر کې ساتل پکار دي. ښاغلي ریحان ګل صاحب د خپل ژوند په حواله تاسو سره خبرې شریکې کړې. واقعي چې د هغه عمر چې دی اوس د مزدورۍ نه دی، بلکې زه به دا ویم چې د هغوی دغه عمر اوس د فن هم نه دی پاتې، ځکه چې هغوی کمزوري شوي دي او دغه درنې طبلې چې دی ګرځول هم اوس د هغوی دپاره مشکل کار دی. خو څوک یې هغوی ته چې دی خپل بال بچ هم ور په غاړه دی، دغه شان نوسان نوسي هم ور په غاړه دي. الله دوی کې الله دوی له حوصله ورکړي او الله پاک ته د دوی دغه مشکلات آسان کړي. خو په کار د زموږ هغه اورېدونکي زموږ غږ اوري او د هغوی ته موږ دغه خواست کوو چې خپل دغه فنکاران رونه ونازوئ، دغه فنکاران رونه وقدروئ، ځکه چې دغه فنکاران رونه زمونږ د ژبې زمونږ د ادب چې دی هغه د دې په بقا کې ډېر لوی کردار لوبوي. ډېره زیاته مننه ریحان ګل صاحب. خوږو اورېدونکو زمونږ سره بل یو ملګری موجود دی ښاغلی رباب نواز سبزلي خانه، د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی دلته راغله، تشریف یې راوړو، په خپل راتګ سره یې زموږ پروګرام ته ښکلا ور وبخله. امید دی چې هغوی به دغه خپل راتګ چې دی جاري ساتي او دغه شان به زموږ دغې پروګرامونو له بار بار راځي او بار بار به دې پروګرام را ښکلا ورکوي. زه ښاغلي سبزلي صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شویم. سبزلي صاحب ستړي مه شئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه صحت هم ښه دی جی؟ ښه دی جی، ټیک ټاک. سبزري صاحب اورېدونکو سره خپله پیژندګلو وکړئ جی. ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه خو جی کندې پول یم. ښه جي، ښه کندې پول. شمشیر روډ باندې پاتې شوي وه. ښه جي، ښه شمشیر روډ چاټو هم زمونږ کلی دی. ښه جي، ښه د چاټو یې. اوس هم کندې پول ته کډه وړی. ښه جي، ښه. کار روزګار څه کوئ جي؟ بکسونو کار کوم جی. ښه جي، بکسونو کار کوئ. او دغه د رباب د شوق نه غږوئ که نه، په دې باندې پیسې ګټئ؟ نو بس دا شوق نه غږول جي. ښه شه. او دا څومره وخت مو شو جي د رباب سره د تړون؟ یاره تقریبا څه جي لکه د میلس خو زمونږ لکه ډېر وخت شو، تقریبا رباب زما څه 20 کاله وشو. 20 کاله نه تاسو لکه دې فن سره وابسته یې، ډېر لوی عمر دی. ښه جي، د 20 کالو نه تاسو رباب غږوئ، دا خو ډېر لوی عمر دی. او ستاسو استاد څوک و؟ تاسو دا زده کړې د چا نه کړي دي جي؟ ما لکه د ما استاد هغه تغبیر سری بالول طارق. ښه جي، ښه طارق استاد. نو هغه تاسو په شان شوقي دی او که نه؟ هغه هم شوقي دی، بس دی لکه خلکو نه پیسې اخلي دی شوقي، خو بس لکه بال بچ ورپسې په غاړه. ښه جي، ښه، دغه روزګار دی. ښه جي، ښه. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو دلته راغلی. ستاسو د ګټې وټې ذریعه لکه بکسونه دي. جی بالکل. ښه جي، ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته راغلی، زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړله او الله پاک هم هر کله راولئ. خوږو اورېدونکو لکه د نور کله په شان په ننني پروګرام کې هم زموږ سره حاضر زمان صاحب موجود دی. هغوی ته دغه خواست کوم چې هغوی خپلو اورېدونکو ته ستړي مشي وکړي. بیت کوم چې تاسو به روغ او جوړ او ښاد او آباد او مونږ کوشش کوو انشاءالله څنګه چې ننني پروګرام کې مونږ نوی رنګ راوړی دی. ریحان ګل کاکا دی او سبزلي استاد دی. نو کوشش وکړو چې انشاءالله تاسو له نوي نوي فنکاران او دغه شانتې ګلوګاران مثال خبره ده ښایسته ښایسته څیزونه به تاسو سره شیر کوي. او هفته پس زموږ دا یو پروګرام وي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې ستاسو دپاره ښایسته څیزونه او ښکلي ښکلي خلک څنګه چې زموږ د ریحان ګل کاکا دی ماشاءالله د دې د پن تقریبا دغه د 15 کالو شو، نو د دې به عمر څومره تاسو ووایه؟ بالکل داسې خلک به راولو زریان صاحب چې زمونږ مینوال پې خوشحاله شي. بالکل جی، دا پخواني خلک، دا مشران چې دي دا ډېر خواږه خلک دي، دا ډېر زیات مینه ناک خلک دي. او خدای دې چې نن موږ سره په سټوډیو کې ناست دي، زموږ خو په ډېره زیاته مینه ماتېږي. الله دې ولې ډېر عمر ورکړي. حاضر زمان صاحب موږ سره سیار خان هم راغلی. بالکل سیار خان صاحب هم موجود دی. د دې ډېره زیاته مننه کوو چې دوی هم د دومره لرې ځای نه تشریف راوړو. نو خوښ هم نه ده چې د دې استادانو ملګرو نه څه غزلې واورو چې دا اورېدونکي هم ته خوندونه واخلي. ډېره ښه خبره ده، ځکه چې مینوال به زمونږ وایي چې دې ته به پته وایي چې دوی به مونږ ته بالکل. زه سبزلي خان ته خواست کوم چې خپلو اورېدونکو سره چې هغوی څه هم شیر کول غواړي، څه هم غواړي چې خپلو اورېدونکو سره شریک کړي، نو هغوی ته اجازت ته بالکل شریکولی شي جي.
جالکی ددن ډېر ښه، ډېر اعلی، ډېره زیاته مننه مو کوو ریحان ګل صاحب. واقعي چې ډېره ښه طبله تاسو غږوله، او ښاغلي سبزلي صاحب ډېره زیاته مننه، ډېر ښه رباب مو غږو او ډېر ښه انتخاب هم زموږ سره شریک. بل اواز دله خدای پاک ډېر ښه اواز درکړی دی. دا غزل ستاسو نه مخکې به هم چا ویلي که نه جي؟ دا احمد ګل صاحب زه ویلی دی. ښه جي، ښه ښه ښه. سبزلي صاحب ډېره زیاته مننه هم کوو. دا راته ووایه چې تاسو دا فن چې دی ستاسو په کور کې بل څوک هم رباب غږوي که نه صرف تاسو غږوئ؟ صرف زما بس ورسره شوق دی. ښه جي ښه. دې فن ته څنګه راغلی جي؟ بس شوق ورسره شوق خو ډېرو خلکو دی که نه جي، خو دې ته راتګ چې دی هغه هم ډېر ګران کار دی، ځکه چې زموږ د معاشره کې چې دی ډېر خلک چې دی لکه که مونږ وګورو نو هغوی خپلو بچو له دا اجازت نه ورکوي چې هغوی د موسیقي زده کړي. تاسو ته څه مشکلات وو؟ نو بس ما ته خو پلار د طرفه کارېدو به راته، خو بس ما په پټ پټ دا شوق کوو. ښه جي ښه ښه. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو. زموږ سره خوږو اورېدونکو نن په سټوډیو کې ډېر ښه موسیقاران موجود دي، ډېر ښه طبله نواز نن زموږ سره موجود دی. ښاغلی ریحان ګل صاحب چې د ښاغلي په فن کې 15 کاله وشو، او د هغوی ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی په دغه زړو هډوکو دلته تشریف راوړی دی. د هغوی په دغه فن کې ډېره زیاته تجربه شوې ده، ډېره زیاته تجربه لري. د هغوی سره به دغه فن په حواله هم خبرې کوو. دغه رنګ موږ د سبزلي خان هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی راغلل او موږ له یې وخت راکړه او دې پروګرام ته یې ښکلا وروبخله. هغه مقامي فنکاران چې هغوی خپل آواز د خپلو اورېدونکو سره شریک کړي، نو بالکل هغوی پختونخوا ریډیو ته راتللی شي. دا پروګرام هم د هغه مقامي فنکارانو دی کوم چې زموږ د دې خاورې فنکاران دي. هغوی بالکل زموږ سره زموږ د فیسبوک په پیج باندې انباکس کې موږ ته میسج کولی شي، خپل نوم او دغه رنګ د خپل ځای نوم چې دی هغه زموږ سره د په انباکس کې شریک کړي. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغه ملګري راوغواړو او د دې پروګرام ښکلا یو ګرځو. ریحان ګل صاحب تاسو خو زه بار بار مننه کوم چې تاسو راغلی او دې پروګرام له تاسو ښکلا ورکړې ده، او رښتیا خبره داره که ستاسو هر څومره مننه وکړی شي نو هغه به کمه وي. تاسو نه زه دغه پوښتنه لرم چې ستاسو خو په دې فن کې ډېر زیات وخت وشو که نه جي؟ تاسو ماته دا ووایه چې په مخکینۍ موسیقي چې کومه وه که نه، زه به هم کوم چې ستاسو دا وخت وه یا خیال محمد استاد یا نور کوم زاړه فنکارانو تاسو د هغې نه واقف یې، او اوسنۍ موسیقي چې کوم ده، نو په دې کې تاسو ته څه فرق ښکاري؟ نو دې کې د ځمکې او د اسمان ډېر لوی فرق دی. ښه جي ښه. زموږ مشرانو چې هغوی به چې په میدان کېناستل صاحبه، ښه جي، په میدان د زموږ خپل مشران درته یادوي. ښه جي ښه. نو هغوی یو کردار دی هغې ته وایي ساخني. ساخني. ښه جي.
نو په دې لکانو کې په دې فن کې داسې کسان دي چې چاله ورځي او چاله جي نه ورځي. لکه زمونږ مشرانو دا به په میدان باندې جي غږوله. خجي ښه. نو بیا زمونږ دا کشران چې کوم دي نو دام ډېر ښه قابله لکان دي او جا ډېر غږولو والي دي. لکه د دور خبرې دي چې که نه او جا نو زه به دا وایم چې ډېر ښه دي جي. لکه په دې وخت کې جي ټینګړه ده او جا ټپه ده. ښه جي. لکه مطلب دا دی او دا لوبې سندرې دي لکه د پښتو کوم دغه چې که نه صاحبه او جا نو بس هغه مونږ هم ورسره دي هغه خپل هغه لږ ډېر کار ورسره کوو راکوو. ښه جي ښه. صاحب نو بس لکه اوس مونږ به تاسو ته ووایو چې ډېر په پېښور کې موسیقاران دي ګانو والی دي داسې جي په سوات کې والی داسې په نوښار کې والی که نه. نو هغه وخت کې چې کوم اوس د مجازي وه جي لکه په دې وه چې بس هغه خو به بس یو دا به ووایي چې یو سرینده به وه مشرانو به غږوله او جي په هغه وخت کې به یو طبله به وه یو به باجه وه. نو هغوی به ټوله شپه په دې تېره کړه زمونږ مشرانو. هو جي اوس چې کوم دی جي ساز هم ګڼ شه وی دا ارګن دی او دا پلانکې شی دی او دا ډینګلې شی او نوي آلات راغلي لکه نوي آلات چې څنګه الکان څنګه راغلي نو داسې ورسره دي د موسیقۍ دغه نوي آلات راغلي بالکل زیات شو. لکه مطلب دا دی هغه خو ساده مجازي وه جي لکه هغوی به جي زه به دا ووایم چې هغوی به یو دوه څیزونه مشرانو غږول چې هغه چا نه دي کیچ کړي. هغې ته وایي ریلا. دا به نن موږ سره غږوئ که نه جي او ورته وایي ساخني که نه. نو دې کې جي دوه ایټمه چې کومه دي که نه نو دې کې یو د ماسخوتنۍ راځي او بله چې کومه ده نو جي دا د سار ده. نو هغه د سار هغه چې کوم ده نو سار خو لږي که نه چې بانګ وایي نو رڼایي راځي. ماسخوتن داسې چې شپه نه ختمېږي بالکل او جي. نو په هغې کې لږ ټایم ډېر لګي او په دې سار کې چې را ټایم نه نو دا ډېر لګي. جی جی پوه شوې جي. بالکل. او موږ به د دې موسیقارانو څخه شکریہ ادا کوو چې اوس ډېر جي ډېر پکې ښه قابل هلکان دي ډېر. داسې کومه یوه ګانه ده چې تاسو هغه غواړئ چې خپلو اورېدونکو سره شریکه کړئ؟ نو صاحبه دا خو زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ خو به دا ووایم چې زمونږ خو هره ګانه خوښوي. لکه مطلب داسې ګانه خوښوي چې لکه اوس خیال محمد صاحب چې کوم څه ویلي نو لکه هغه ډېر برابر سړی دی. لکه ښکلې ښکلې غزلې ویلي د رحمان بابا سلطان صاحب حمزه بابا. لکه مطلب دا دی که نه. نو موسیقار چې کمیږي که نه دا احمد ګل شو. بالکل او جی. نو جي دا داسې کسان دي چې د دې نه اورې نو طالب هم مزه درکوي. بالکل هغوی انتخاب ډېر ښه انتخاب دی استادان. مطلب دا دی چې جي مونږ خو چې کوم مونږ خو هغه دغه خبرې چې ډېر زیات دغه نه یې کړی که نه. ریحان ګل صاحب بس اورېدونکي او په دغه تمه وي چې ریحان ګل استاد به مونږ سره څه شریکوي؟ دوی سره به تاسو د خپلې خوښې نغمه شریکوئ چې کومه نغمه ستاسو خوښ وي دغه تاسو او دغه رباب نواز او دغه هارمونیم نواز او دغه اورېدونکي نو څنګه هم خوښه ده جي؟ بالکل جي موږ تاسو شکریه ادا کوو او خدای تاسو آباد او خاد لري.
نه درځي په لاس زلف زما رسوا بشي پرېږده لیونیه دنیا د خندا بشي. ډېره زیاته مننه، ډېر ښه استادانو. خوږو اورېدونکو امید دی چې تاسو به د دغې موسیقۍ نه ډېر زیات خوندونه اخیستي وي، ځکه چې دغه موسیقي چې ډېره د خوند نه ډکه موسیقي وه. او بیا ښاغلي سبزلي خان، ریحان ګل صاحب او حاضر زمان صاحب چې دی هغې له نوره هم خوند ورکو، نور ښایست هم ورکه. د ټولې ډلې ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ سره دومره ښه نغمه شریکه کړه. ښاغلي ریحان ګل صاحب وختي تاسو سره د خپل فن په حواله باندې خبرې کولې، هغوی په هغې کې مختلفې ټیکې تاسو سره د مختلفو ټیکو په حواله خبرې وکړې، د هغې ذکر یې وکړو چې په هغې کې هغوی د ساخني خبره وکړله او هغوی دا زیاته کړه چې اوسني کوم طبله نواز یا اوسني کوم زده کوونکي دي یا د نوي کول کې چې کوم موسیقاران راغلي، نو زیاتر داسې دي چې هغوی ته دغه څیزونه چې دي هغه یاد نه دي او دغه زاړه څیزونه چې دي هغوی وایي چې دغه هیرول نه دي پکار، بلکې دغه هم یادول پکار دي. زما دا خواهش دی او یقین مې دی چې ټول اورېدونکي به دغه خواهش لري چې مونږ د ښاغلي استاد ریحان ګل صاحب نه دغه ساخني واورو. زه استاد ته خواست کوم چې استاد زموږ سره دغه ساخني شریکه کړي، نورې خبرې به کوو، مخکې به ځو. لکه دین تاک تاک دین تاک تاک دین تاک 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 دین تاک تاک دین تاک تاک دا 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 دن گندا گندر 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 انتا گندر گندا گندر گندا دا 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 گندر گندا گندر گندا گندر گندا گندر گندا گندر گندا گندر گندا دا 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 دندر گندا دندر گندا دندر گندا دا 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 ترکت تک 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 دا دا ترکت تک 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 نگنی دا دا ترکت تک نگنی دا دا ترکت تک نگنی دا تننا تننا دا تننا تننا دا تننا 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 دا تننا 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 دا تننا 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 دا دا ترکت تک نگنی دا دا ترکت تک نگنی دا دا ترکت تک نگنی دا دا جنه ساخنه خجی اسن ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته دغه ساخنه اوس به بالکل موږ سره په طبله شریکه وځي. بالکل بالکل جی.
ډېره زیاته مننه کوو ریحان ګل صاحب. خوږو اورېدونکو تاسو غږ اورئ د اف ام 92.6 مردان پروګرام دی د سازونو سفر او د سازونو په سفر کې زه یم ستاسو کوربه احسان الله زریان او د دغې سازونو په سفر کې زما سره چې کومه د سازونو ډله ده نو په هغې کې زما سره په طبله باندې ښاغلی ریحان ګل استاذ موجود دی چې تاسو د هغوی نه دغه ساخني واورېدله. دغه شان زما سره محترم رباب نواز سبزري خان هم موجود دی او په هارمونیم حاضر زمان صاحب هم موجود دی. د دې ټولو ډیره زیاته مننه کوو چې هغوی راغلل او په خپل راتګ باندې زموږ دغه پروګرام ته ښکلا وروبخله. اوګو اوریدونکو زموږ په دې پروګرام کې زموږ دا کوشش دی چې کوم مقامی فنکاران دي هغه خپلو اوریدونکو سره معرفي کو. هغه مقامی فنکاران چې هغوی دغه خواهش لري چې هغوی د خپلو اوریدونکو سره نیغ په نیغه خپل فن شریک کی نو هغوی کولی شي چې زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې په انباکس کې موږ سره خپل اس ام اس پرېږدي. موږ به کوشش کوو چې دغه مقامی فنکارانو ورونو له موقع ورکړو چې هغوی راشي او د اوریدونکو سره خپل فن چې دی هغه شریک کی. دغه نو زده کوونکو موسیقارانو ته زموږ دغه خواست دی چې څنګه تاسو ته استاد ریحان ګل صاحب خبره وکړله چې دغه خپل زاړه روایت چې دی دغه زړه موسیقي چې ده نو دا ضروري خبره ده چې تاسو د مخکې لاړ شئ، تاسو نوي سازونه زده کوئ، تاسو نوي موسیقي زده کوئ، خو تاسو دغه خپل زړه موسیقي چې ده هغه د بالکل د لاسه مه ورکوئ. تاسو لومبی خپله دغه زړه موسیقي زده کوئ، د هغې نه پس بیا مخکې زه امید دی چې دغه زمونږ فنکاران ورونه چې دي هغه به دغه موسیقي چې دغه به زده کوي او انشاءالله داسې ورځ به نه راځي چې دغه بالکل چې دغه زاړه څیزونه چې دی هغه د هغوی نه ورک شي او د ښاغلي ریحان ګل کاکا ګیله ځان ته جوړه کړي. بالکل زمونږ د کشر ګل نن سبا داسې سپېژنیم نه چې دا ساخني څه ده او مطلب چې دا دې څه وغږوله. بالکل جی بالکل ډېر ټیک ده. اوسني دور کې زمونږ کشران ماشاءالله ډېر تکړه دي، ډېر تکړه. زه به دا ووایم چې دا اوس زمونږ هم کشران دي، دا فنکاران دي، ګلوکاران دي، ډېر ښایسته که شاعران هم دي ماشاءالله، ډېر ښایسته ښایسته څیزونه لیکي او زمونږ په دې دغه باندې ورته مونږ د عوامو ته پیش کوو که نه مونږ فنکاران. بالکل او نو ریحان ګل کاکا د طرفه زمونږ ته ډېر زیاته مننه ده، ډېره زیاته چې مونږ ریحان ګل کاکا زمونږ مینوالو ته ډېر ښایسته ښایسته سبزري صاحب تاسو نه مې دغه پوښتنه لرله جي چې ستاسو په خیال په اوسنۍ موسیقي چې کومه ده او کومه چې مخکنۍ موسیقي ده، ظاهره خبره چې تاسو د موسیقۍ د دغې فن سره تړلي خلک یې، تاسو د دغه میدان خلک یې، نو تاسو به زړه موسیقي هم اورېدلې وي او نوې به هم تاسو به اورېدلې وي. نو ستاسو په خیال باندې په زړه موسیقۍ او اوسنۍ موسیقۍ کې چې دی څه فرق دی، یا تاسو ماته لنډ دا هم ویلی شئ چې زړه موسیقي ستاسو خوښه ده او که نه اوسنۍ موسیقي چې د هغه په تاسو ښه لګي؟ یاره جي زړه موسیقي خو ډېره ښه وه. ښه جي. او بس اوس خو لکه بس ټول څه ګرم دي. ښه جي ښه څوک لوبې وایي نو بس تاسو هم د اورېدونکو سره اوس څه ګرمه سندره یا غزل وي څه یا به ورسره شریکوي، خوښ هم ده. ډېره مننه جي.
مالی ونه کلی ونه کلی ونه مازیګرا مالی ونه کلی ونه کلی ونه مازیګرا تیار د کلی د کوسي مازیګرا تیار د کلی د کوسي مازیګرا مالی ونه کلی ونه کلی ونه مازیګرا مالی ونه کلی ونه کلی ونه خبر دي سوق دي ونويني مزا سهر دي سوق دي ونويني بدي شكونا بلا مودريكا وخمازي قردي السوق دي ونويني بدي كوسكي يا زلمي صابرة دجانا الوردي سوق دي ونويني ډیر اعلی ډیر ښه ډیر اعلی سم د ماښامه تبې ونیولم دا راته کړې وې خیرې مازدیګر ډیر اعلی د صاحب شاه صابر دغه غزل تاسو د محترم سبزري خان په آواز واورېده زه د سبزري خان ډېره زیاته مننه په دې هم کومه چې هغوی د صاحب شاه صابر غزل چې دی د هغې انتخاب کړی ځکه چې صاحب شاه صابر ډېر ښه شاعر دی ډېر لوی شاعر دی
او د هغوی غزل چې دی په هر خاص او عام باندې ډېر ښه لګي، ځکه چې په دغې غزل کې به تاسو د هغوی هغه استازي کتلي وي. خوږو اورېدونکو زموږ سره د سازونو د سفر وخت چې دی هغه سرته رسېدو کې دی. په دغه ننني پروګرام کې زموږ سره میلمانه وو ښاغلی ریحان ګل کاکا چې هغوی تاسو سره د خپل ژوند په هکله د خپل فن په هکله خبرې وکړلې. دغه شان زموږ سره رباب نواز سبزلي خان چې د هغوی غزلې هم تاسو واورېدلې، د هغوی د ژوند او د فن په حواله هم تاسو خبرې واورېدلې. دغه شان د هغوی د رباب نه هم د تاسو ښه خوندونه واغستل. او زموږ سره په هارمونیم باندې نن ملګری حضر زمان صاحب موجود و. د هغې ټولې ډلې ډېره زیاته مننه چې هغوی راغلل، وخت یې وباسلو او دې پروګرام ته یې ښکلا ور وبخله. خپل اورېدونکي چې دي هغه یې خوشحاله کړل او د اورېدونکي یو څو لمحې چې دي هغه یې د خوشحالو نه ډکې کړي. او امید دی چې دغه زموږ اورېدونکي چې دی دا به د را روانې هفتې پورې خوشحاله وي. خوږو اورېدونکو د پروګرام وخت چې دی هغه زموږ سره سرته رسېدو کې دی، خو د دې نه مخکې چې موږ تاسو نه اجازت واخلو، زه خواست کوم ښاغلي حضر زمان صاحب ته چې هغوی راشي او تاسو سره څه شریک کړي، که غزل وي، که سندره وي، او که چاربیته او نیمکه وي، او که بګتۍ وي. د هغې نه پس به راځو او تاسو سره به خپلې آخري خبرې چې هغه شریکو او د هغې نه پس به موږ له اجازت راکوئ. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. ستا د خندا د خوشحالو ورځې دي، ستا د خندا د خوشحالو ورځې دي. ستا د خندا د خوشحالو ورځې دي، ستا د خندا د خوشحالو ورځې دي. غمونه ټوله زما په زړه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه. کله چې ستا خواږه یادونه راشي، 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 هغه وختونه هم
خواږه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي هسې په خوله وایم چې ښه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي باندې بس تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي هسې په خوله وایم چې ښه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي. ډېر ښه ډېره زیاته مننه ښاغلي حاضر زمان صاحب چې خپلو اورېدونکو سره دومره ښه غزل شریک کو. خوږو اورېدونکو زمونږ د پروګرام وخت سرته رسېدو کې دی. دغه د سازونو سفر کې مونږ سره نن کوم مېلمانه وو ښاغلی طبله نواز ریحان ګل کاکا نن زمونږ سره موجود و. ښاغلی رباب نواز سبزلي خان د رباب سره د هغې نه تاسو غزلې هم واورېدې. بیا په تېره چې هغوی د صاحب شاه صابر کوم غزل زمونږ سره شریک کو نو واقعي چې تاسو به د هغې نه ډېره زیاته خوند اخیستی وي، ډېره مزه به هم ترېنه اخیست. په هغې هم ډېره زیاته مننه کومه د ښاغلي سبزلي خان چې دومره ښه انتخاب یې راوړی و او دغه تمه ترې ساتمه چې دغه ریحان ګل کاکا دغه سبزلي دوی به دا اخري ځل نه وي بلکې دوی به بیا راځي زموږ پروګرام لا او بیا چې دغه خپلو اورېدونکو سره به خپل غږ شریکوي، خپل فن شریکوي او مونږ او دغه زموږ خواږه اورېدونکي هغوی چې دی به د فن نه چې دی محظوظه کېږي، دوی د فن نه به خوندونه اخلي. خوږو اورېدونکو زمونږ د پروګرام وخت سرته رسېدلی دی. په دې امید سره چې تاسو چېرته هم د خپلو دغه فنکاران رونو به ډېر زیات قدر کوئ، د هغوی به ډېر زیات عزت کوئ، د هغوی له به ډېره زیاته مینه ورکوئ، ځکه چې دا خلک چې دي دا د امن خلک دی، دا خلک چې دا د مینې خلک دی، دا خلک د محبت خلک دی. دا خلک ونازوئ، د دې خلکو عزت وکئ، د دې خلکو قدر وکئ، ځکه چې دا خلک زمونږ په خوشحالو کې شریک دي. دا خلک چې دی زمونږ خوشحالۍ چې دی د دې خلکو د وجې نه یو په دوه کېږي. امید دی چې تاسو به د خپلو دغه فنکارانو رونو عزت کوئ، د خپلو فنکارانو رونو سره چې دی هر قسمه مرسته به کوئ. په دغه امید سره د را روان پروګرامه پورې خپل کوربه احسان الله زریان له ورکه اجازت د الله په امان.